بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما رب. نو منګه دا صحیح قوانین چې دا شروع کړو منګ وی چې په صحیح کې قوانین دي کنه 32 33 قوانین دي د صحیح چې کله لا منګه یاد کړو صحیح نو بیا اخوا د نور محمود او وجوف او دا ټول پرې په وزن باندې دا باسانی نو پرې کې تاسو سره گردان کول اولنه گردان د قانون موږ څه ویلو ضربت والا قانون د دې مختصر خلاصه سره یو ملګری هر هغه ته چې محض علامه د تانیث نو فعل کې د هغې ساکن کول او په اسم کې متحرک کول واجب بیا موږ په فایدې په طور باندې لیکلو چې علامات د تانیث سوري څلور کم دي تای ساکنه تای مدوره دویم قانون موږ ویلو ضربنا نمبر 1 چې دوه علامات د تانیث په اسم کې په فعل کې راتلل د یو جنس نه مطلقاً کله یو جنس نه یو کله مختلف جنس نه او که د اسم کې حاله من دي چې کله د یو جنس نه کله مختلف جنس نه بیا جایز دي لکه زور بیاتون د کوس الف مکسوره راغلی او تام راغلی جایز دي او دریم قانون چې ضربنا نمبر 2 چې پر لپسې څلور حرکات په یو کلمه کې راتلل قطعا من دي که یو کلمه حقیقتا یو کلمه یو کا حکما یو کلمه بیا څلورم نمبر قانون ضربتم انتم والا قانون څنګه و چې کله د اسم غیر متمکن په اخر کې واو ما قبل مضموم راغلی نا واو حذف کول ما قبل ضمیر سره حذف کول واجب د دې څلورو قوانینو تعلق موږ ویلو د ماضی معلوم سره دی څه سره دی ول د ماضی معلوم څخه کاغه د مجرد نه راغلا کړه مزید نه راغلا کړه رباعي مجرد نه راغلا کړه رباعي مزید نه کړه صحیح نه دا کړه اجوف نه دا کړه ناقص نه کچھ مضارع د ماضی معلومو نو پای کې په څلورم نمبر چې ضربت والا قاعده چلیږي او ضربنا نمبر 1 دا په دغه کې چلیږي په جمع مؤنث سالم کې وا جمع مؤنث غائب کې او ضربنا بدلې جمع مؤنث غائب نه علاوه د الله چې څومره سګيني په ټولو کې بچلېږي او ضرب توان تم با په جمع مذکر حاضر څخه چلیږي ټیک شو بیا موږ ویلو 5 نمبر ماضی مجهول والا قاعده سوا چې موږ د ماضی معلوم نه ماضی مجهول جوړاو نو فاقل میل رب زمور کو ما قبل اخر له کسرور کو نو کا حروف متحرک جو هغه متحرک حروف مضموم کو نو په خپل حرف جو ساکن بیا له مضارع مجهول والا قاعده څنګه وا علامت مضارع با زمور کو ما قبل اخر له فتح ور واښوي انو کا سونه حروف کې داو جو خپل حال باندې پاتې کو بیا اوم نمبر اسم فاعل والا قاعده اسم فاعل د دې قاعده دوی سیدی دوا یعنی اسم فاعل به موږ د ثلاثي مجرد نه جوړو یا با غیر د ثلاثي مجرد نه جوړو سبا د باندې برادي غالبا قید لګولو فائدہ ده چې کله د سبا نه دي او د دویمې سي خلاصه ده چې دا به د سره جوړو موږ د فعل مضارع معلوم په وزن باندې سره د تبدیلی ده چې علامت مضارع بعد کوتي بده باندې مضموم ولګو ما قبل اخر له کسرو پوه شئ او په اخر کې به تنوین جاری کو اتم نمبر قانون دی اسم مفعول والا اسم مفعول هم سوې سری وای سری کمی دي چې ثلاثي مجرد نه اسم مفعول جوړو دا وسه په نه دي د اسم مفعول په د مفعول په ځای باندې برازي همیشه او چې د غیر ثلاثي مجرد نه جوړو سبا ځای باندې د مضارع مجهول په ځای باندې سره تبدیلی دا چې علامت مضارع به حذف کو دی په ځای باندې با می مضموم ولګو ما قبل اخر لبا فتحه او فتحه بنوا او فتحه به خامخای او تنوین به بګی یادو واښو به باندې بیا نه هم نمبر قانون څو ماضی 4 حرفه والا قاعده لکه دا د دې سره پورچداوی کنه نه دا لکه دغه لپاره د ثلاثي مجرد ثلاثي مزید کې دا ټول دا په دې باندې کې دا په ثلاثي مزید کې یو څه ثلاثي مزید دا اوس ماضی 4 حرفه یعنی هغه بابونه چې د دې په ماضی کې سور راغلي او دا سو بابونه دي څلور کم دي افعال تفعيل مفاعله فعلله افعال د فعل مفاعله او فعلله نو د دې په ماضی 4 حرفي نو د دې نه چې کله موږ مضارع معلوم جوړو نو علامت مضارع و بګی سوي مضموم وي د دې نه علاوه په نورو څه کې کچته ماضی 3 حرفي وا یا ماضی 5 حرفي وا نو بیا بګی مضارع معلوم سوي مفتوح وي بګی واښه به معنی بیا د لسم نمبر قاعده تای زائده متورده
تای زائده څه ته وایي هغه تا چې د فاعل هم کوي مقابله کې نه راغلي او متورده مطلب څه دی چې د باب په ټولو شعو کې موجود دی د باب په نو هغه بابونه چې د دې په شروع کې تای زائده متورده راغلي څو بابونه دي درې کم دي تفاعل 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 لا تفاعل تفاعل او تفاعل لا نو دې قاعده خلاصه ده چې کله کم بابونه په شروع کې تای زائده متورده راغلي او دې کې د مضارع معلوم کې علامت مضارع به موږ څه دا یو تا په کې حذف کو یو تا حذف کول جایز دي جایز تا حذف کول څه دي او یو رسمه قاعده سوا ما قبل الاخر والا مضارع ما قبل الاخر چې دا کم درې باونه چې دي چې بری په اخره کې تای درې په شروع کې تای زائده متورده راغله نو بری کې په مضارع معلوم کې ما قبل الاخر مفتوح وي بری کې ما قبل الاخر څه وي او د دې نه علاوه د ثلاثي مزید او باب د ثلاثي مجرد نه علاوه د دې نه علاوه ثلاثي مجرد نه علاوه بری کې چې کوم بابونه دي نو پای کې با ما قبل اخر به مکسور وي پوه شو د ثلاثي مجرد نه علاوه دغه په ثلاثي مجرد کو کله به مفتوح عین وي کله به مضمونین یا کله به مکسور عین وي بری خبره باندې پوه شو تاسو ها خاجي وس د دې نه بعد نوې قانونونه چې نه دا وای په نوې قوانینو کې لولنې قانون چې نه هغه ولن سبق کړي زورب مضارب ولا قاعده صدا زورب او مضارب ولا زورب مضارب ګوره ما پرون تاسو ته اشاره کړم او بل ورځو لکه دغه چې زاربا دا کوم باب دی باب مفاعله څنګه پته ولګی دا په ماضی کې سلور حرفونه دي او د فا او د عین په منځ کې پکې سره الف ته د فا او د عین په منځ کې پکې سره الف ته نو دا زاربا د دین اوس موږ ماضی معلوم نه ماضی مجهول جوړو خو د ماضی مجهول جوړول طریقه مال ناراضي څه قاعده ده وای کنه فا کلمې ربا زمور اخر نه اربع بقبل البادي کو ما قبل غلبا نو ګور لګ الف راغه مکه ته زمر علاله واو شو بلی باندې ها او بل مزرابونه مزرابون د دې نه ځو مونږ د الجمو جوړو ما ولا ځو مونږ د الجمو طریقه مال ناراضي اولید به ورو لبا فتحه ورکم دریم دی به الف علامه راولما رستو درې حرفونه دي نو لاول برا رابا مکسوره کما بیا به الف راولم بیا به نو ګوره په دې صورت کې الف ته مکه ته ضمه ده او الف ته مکه ته کسره ده نو قاعده دا ده چې هر هغه الف چې مکه ته ضمه راشي یا هر هغه الف چې مکه ته کسره راشي نو د ضمې په صورت کې د الف په واو سره بدلول او د کسری په صورت کې د الف په یا سره بدلول واجب دي نو ګوره د دې قاعده د وجنه د الف منګه په واو سره بدل کوو منګه زوريبا پوه شئ او دلته دا الف ته ما قبل د کسره ده نو دا الف منګه په یا سره بدل کوو نو څه شو مضارب نو دې قاعده نوم زوريبا مضارب ولا قاعده ده او دا قاعده به موږ له کم ځای کې پکار راځي چې کله موږ د ماضی معلوم نه ماضی مجهول جوړو په باب مفاعله په باب تفاعل کې په باب تفاعل کې لکه ګوره تزارب ده سره د دې نظم د ماضی مجهول جوړو ما نو څه علامه ده چې لاول با فا کلمې لربا ضمه ورکما او ما قبل اخر لبا کسره ورکما نور چې څونه اروپا دي نور مضمون به کوم د اسواد ما مضمون کو الف راغه مخکې د ضمه ده الف په ستر بدل کما او سره نو قاعده څه شو لنډه قاعده هر هغه الف چې مخکې ته ضمه نو دا الف په واو سره بدلول او هر هغه الف چې مخکې ته کسره دا الف په یا سره بدلول واجب دي لکه نظاربا فعل ماضی معلوم د باب مفاعله یا د باب تفاعل دي د دې کله موږ ماضی مجهول جوړو نو دا الف نه مخکې کله ضمه راشي دا په سره بدلو واو سره پرې باندې پوه شئ ها پوه شئ پرې باندې او د الف نه چې بعد کسره راځي د یا نمک کسره ای کنه د یا نمک راځي کسره ها نو د الف نمک کسره راشي نو د الف په سره بدلو یا سره بدلو پوه شئ د سٹاپ کا ختموي مو څنګه لخي خیر نه څنګه قاعده شوله وای تاسو هغه الف چې مکه ته زمر اغلی دا الف په واو سره بدلول واجب دي هغه الف چې مکه ته کسره اغلی نو په یا سره بدلول د الف نه مکه زمه به کله راځي چې کله منګه د ماضی معلوم ماضی مجهول جوړو او د الف نه مکه به کسره راشي زمر راشي او د الف نه مکه به کسره کله راځي رجاو مون د الجمو جوړول بوکه د سبا وکه جمع د الجمو وکه پوه شو به باندې ها څنګه قاعده شولا بیا وای
ها په دې باندې پوه شو لګانو ها خاجي بل قاعده دا زربیان والا قاعده زربیان زربیاتون والا 13 نمبر قاعده زربیان زربیاتون دا قاعده نوم دی ګوره تاسو ویلو کنه چې الف په دوه قسمه ده الف په څو قسمه ده په دوه یو الف مقصوره او یو الف ممدوده الف مقصوره هغه الف ته وایي چې یا په صورت کې لیکل کېږي او وروسته ته حمزه نه راغلي الف مقصوره هغه ته ویل کېږي الف ته چې یا په صورت کې لیکل کېږي او وروسته ته حمزه نه راغلي لکه موسی عیسی او ضربه نصره او کلمه او حبله دا ټول چې نه دا الف مقصوره دي یا په صورت کې لیکل کېږي د څه لیکل کېږي حبله او نصره دا یا په صورت کې لیکل کېږي او وروسته ته حمزه نه راغلي وروسته ته حمزه او الف ممدوده هغه ته لګي چې هغه وروسته سره راغلي حمزه راغلي لکه د حمراء پس ودرېګه شرفاء بيضاء علماء حمراء واښو به معنی س الف په څو قسمه ده کم ده الف مقصوره څه ته وایي ها الف چې د یا په شکل کې لیکل کېږي او وروسته د حمزه نه راغلي او الف ممدوده ها الف چې وروسته د سره راغلي لکه څه مثال وایي حمراء بيضاء پوه شو به معنی نو قاعده دا ده چې هر هغه اسم چې د دې په اخره کې الف مقصوره راغلی هر هغه اسم چې په اخره کې او کله د دې سره الف ته تثنیه یا الف ته جمع مؤنث سالم ولګي الف ته تثنیه یا الف ته جمع مؤنث سالم ولګي نو په دې صورت کې بدغه الف مقصوره په یا مفتوحه سره بدلول واجبي په دغه صورت کې با الف مقصوره په یا مفتوحه سره بدلول لکه زربا په اخره کې الف مقصوره ده کنه ها د دې نه ګوره زربا څه څه غدا لگا واحد مؤنث اسم تفضیل واحد مؤنث اسم تفضیل نو چې کله د بیا دې تسنیه جوړو ما نو دغه الف چې دا به په اثر بلکې مې زور بیان ګوره په دې کې د الف ته تسنیه ده او د نون چې دا به اعرابي ده او دا یا به لکم طرف والا نو دغه الف ما په اثر بدل کو زور بیان نو ګوره دلته کې بیاتون کې دا تا الف او تا تانیث دي ها او دا یا چې کوم در پراله دا د غالف ما بدل کو حبلیان نصره نصریات فتحیان پوه شو به معنی ها نه دې قاعده نوم سره زربیات ولا قاعده د دې قاعده نه مخکې ځم په دې باندې په کول پکار دي چې الف په څو قسمه ده پدوا کم ده الف مقصوره او الف ممدوده الف مقصوره څه ته وایي لاغینه ورستو الفو نه راغله او راخودل کېږي نه او الف ممدوده چې ورستو ته سره راغله حمزه راغله بیا وایي چې هر هغه باب هر هغه کلمه هر هغه اسم چې په اخر کې الف مقصوره راغله نه هغه اسم ته څه لګيږي اسم مقصور څور دوی نه هر هغه اسم چې دای په اخر کې الف مقصوره راغله او کله د دقه اسم سره الف د تثنیه یا الف د جمع چې دا پیوشي دا الف د تثنیه یا الف د جمع مؤنث سالم سره پیوشي نو دا الف مقصوره بس سره بدلول واجب دي مقصوره سره پرې باندې پوښتنه تاسو ها پرې باندې پوښتنه دا دوه پوره دي نو دوه نن سبق کې منګه یو خو زړه سبقونه واړولو زړه 11 قوانین او دوه پس نه وي نمبر 1 کم یو نه وي زوري ما مضارب والا درې قاعده څه خلاصه ده چې دا اسانه خبره ده د الف د مخکې ضمه راشي نو په واو سره بدلول واجب نه او د الف د مخکې کسره راشي په څه سره لکه د زاربنا چې کله موږ ماضي مجهول جوړو نو سبا شي او د مزرابونه چې کله موږ ترجمه جوړو نو هغه طریقه خو تاسو ته یاد دی چې لکه د مزرابونه د مضارب جوړو ما جو د جمله الاولنی دوه حرفونه او فتح ور کما دریم چې الف علامه علامه رسو کدري حرفونه الاولنی و مکسور کما دویم بیا کما نو دا دویم بیا کوم ولې د دې قانون دوجنه واو شو به معنی لکه بدی کلام عربی کې چې څومره هم دا ټکی دی یو بل اوړي دیو شکل بل شکل اختیاري دي صرف د قوانینو د وجې دي واو شو به معنی دا دغه باندې لکه د تدریب د کتاب او بیا دغه د بل قاعده سره
چې ضربا ضربیان ولا قاعده په بعضو کتابونو کې د الف مقصوره ولا قاعده وي څورته وي الف کلمه هر هغه باب چې د دې په شروع کې په سره غلې په اخره کې سره غلې الف مقصور راغلې نو تسنیه او د جمع مؤنث سالم الف چې سره کله ولګي بیا سره بدلی ولې باندې پوه شوي خاجي وسه د بل کتاب کې دا درته وایم کنه بیا به ان شاء الله ولې کېدا ښا لیکل لپاره ته بیا مخ چې دا اوس دا دې کې له بوټي وایو بیا ورته دا ووم تاسو بولې کېدا قوانین ان شاء الله دا بری کې پیج نمبر 39 ته تمرین باب سمعان ثلاثی مجرد صحیح نو بدی کې دا سمرا بدی پیج باندې چې سمرا هم بدی کې دا بابونه لیکلي دي سمرا بدی کې مصادر لیکلي دي یا سمرا لیکلي تاسو نه گردانونه وګي یا د دې چې سمرا هم سړي دي نو دا ټول سمعا اسمه په ځمن راځي یعنی ماضی به مکسور العين یا مضارع به مفتوح العين مضارع مکسور العين مضارع نو لکه من گردان کو نو دغه سمعا په شان وکاو لکه موږ سمعا يسمع سمعا فهو سامع وسمعا يسمع سمعا نو دغه شان دی به الركوب نظر گردان کومه او تاسو دې څه وکړئ کنه سلور شي بیا دوا خپه قرار باندې وای رکیبا يركب ركبا فهو راكب وركب يركب ركبا فذاك مركوب لم لا يركب لا يركبن لا يركبن وذا الامر منه دري علم يعلمون شروع گئے الامر منه اعلم لتعلم ليعلم ليعلم ونهي عنه لا تعلم لا تعلم لا يعلم لا يعلم لا تعلمن لا تعلمن لا يعلمن لا يعلمن لا يعلمن لا يعلمن الظرف منه والآلة منه وقوة معلم معلمان معلمين معالم معيلم معلمة معلمتان معلمتين معالم عالمة معلام معلامان معلمين معيلم ومعيلمة أفعل تفصيل مذكر منه أعلمين أعلمون أعلمين أعلم أعيلم والمؤنث منه علما علميان علميات وزي علماء علميان علميان كده الف مقصوره ولا قاعده ده بیا وفعل داج منه ما اعلمه وس پدې کې دا خبره نشته چې ما خو سمعا یاد کړل او ما خو عالم علم وګرځان یا رکبار کبو یا حمیده احمد من نه یاد کړل بس دغه طریقه کار دی پوه شئ حمیده احمدنا حمیده يحمد حمدا ويا كنا ما حمد ما حمد ما حمد لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن الامر منه اضحك اضحك ايه ضحك يضحكون اضحك لتضحك ليضحك ليضحك وزن إذا عمل يعمل نوايا والنهي عنه لا تعمل لا تعمل لا يعمل لا يعمل لا يعمل والظرف وايو كان ظرف تشهيد يشهدون الظرف منه مشهد مشهدان مشهدين مشاهد مشاهد والآلة منه مشهد مشهدان مشهدين مشاهد مشهدة بس هذا والركوب اسم ظرف الركوب اسم ظرف
مرکبون سادو بل کتابونه نه لګي وسره الركوب سي اسم ظرف راځي مرکبون مرکبان مرکبین مراکب الحمد سي فعل جاد منفي بلم معلوم نورما لم يحمد لم يحمدوا لم يحمد لم يحمدا العلم في اسم مفعول معلوم معلومان معلومين معلومون معلومين معلومة معلومتان معلومتين معلومات معاليم معلم ومعلمة معلومات صيغه حل کوي دا بارور لګو معلومات صغار کول دي نو صيغه سره معلومات او وزن ناورما مفعولات وزن دي مثال سره نو ګوره مثال به منګه د دې ټولو کې به مثال منګه د سمیع اسماء نو دغه څنګه راځي نو څنګه وای مسموعات حروف اصلي وایا عین لام میم زائد پک وایا میم واو الف تا او زائد پر اشتقاق دي نقل باب دي ولې نقل باب د سره شته نو ښا دا ټول بګی لگا میم الف میم واو الف تا یاد لګی زائد پر اشتقاق ولې جو بل کرخ بکړ راځي نو او سی اقسام کی سره اسم علامه تا بګی او بلو تنوین بګی جمع ها شش اقسام کې ثلاثی مجرد او په هفت اقسام کې صحیح ولې ده صحیح نه دی وای عین لام میم صحیح ده کرا او بیا دغه باز سره په بازو کې دمونه کوه دا باز لیکلې په بازو کوه 12 اقسام لیکلې نو کم ده اسم مفعول اسم صيغه جمع مؤنث سالم او بابو سمع يسمع قانون اسم مفعول چې ګوره د اسم مفعول څخه غي اسم مفعول والا قانون به چلیږي د اسم فاعل والا به چلیږي اسم ظرف والا به چلیږي او کا دغه وی امر والا بل څنګه مشاهیر وایا مفاعيل مساميع زدر وایا شين ها دال زائد تکي ميم الف دال دال نو یا میم الف یا اسم فعل آپ کے اسم دے علامہ جمع دا شش اقسام کے ثلاثی مجرد دے ہفت اقسام کے او دا کم باز سره گردانو چې مشاهد په ګراشي مشهد مشهدان مشهدين مشاهد مشاهد مشهد مشهدان مشاهد مشاهد اسم اعلی سره او یو بل څه جوړیږي اسم مفعول مشهود مشهودان مشهودين مشهودون مشهودين مشهودة مشهودتان مشهودتين مشاهد مشاهد اسم اعلی او اسم مفعول باندې جوړیږي صيغه سره جمع منتهى جموع د جمع د الجموع علامه اولین دوه حروف کې مفتوحي دریم د علامه ده ګوره دا مشهود النظر جوړو ما یو مال طریقه ناراضي اولین دوه حروف په کې څه کما دریم د الف علامه راولم رسو دوا دویم دل کې واو راځي کنه نا واو بدل لګي پیا سره بدل کوم بس سره پیا سره کم قانون دی نو دا قانون د اصل نه دا ان شاء الله بیا ورسو وای په میزان والا قاعده چې کله واو راشي ساکن می مخکې د کسرین واو به سره بدلیږي خو شو نه دا واو به سره بدل شي اسم مفعول جامو د جمع سره باب سمع اسمه ده خاجي بلا لم يسحقنا وای هو لم يفعلنا او مثل لم يسمعنا او حروف اصلي ضاد ح کاف
او زائد پر اشتقاق لام میم او یا او نون او سی اقسام کې ضرب ہے فعل 6 اقسام کې ثلاثی مجرد 7 اقسام کې صحیح باس فعل جاد منفی بلم مجهول او صيغه جمع گردان وای چې دا صيغه به راشي لم يزحق نه مجهول له لم يزحق لم يزحقا لم يزحقوا لم تزحق بس دا او گردان به سره دا بابو دا به ټول ولي کوي ها دا 15 ونه بولی کوي لاندې دا سونه چني 15 بولی کوي او د دې گردان نو 15 خپل خو کولی کوي بس دا اوس ولي کوي دا بند کا دا ولي کوي گردان